امام طحاوی رحمه الله شرح معانی الاثار یو عظیم کتاب لیکلی دی چې زموږ د علم طلبه کرام کله اتمې درجې ته ورسي او د فراغت کالي نو بیا شرح معانی الاثار پڑھاوي او شرح معانی الاثار دا هغه عجیبه کتاب دی هغه ناشنا کتاب دی چې تمام احادیث راجمع کړو او د هغې نتیجې بیان د ټولو احادیثو شرح یې وکړه چې په احادیثو کې ټکراو ختم شي او د احادیثو اتفاقي معنی د امت مخې ته راشي د شرح معانی الاثار په دوه جلده کې یو لوی کتاب یې ولیکه هغې کې د حضور علیه السلام مبارک احادیث د صحابه کرامو اقوال د تابعینو د ائمه مجتهدین اقوال راجمع کړو او امت ته د شریعت په رڼا کې نتیجه مخې ته کېښوده دا د شریعت نتیجه ده دا د احادیثو نچوړ دی دا په دوه جلده کې چې په زرګونو احادیثو مشتمل کتاب دا د امت مخې ته پروت دی او د دوره حدیث طلبه کرام دا وایي او بیا امام طحاوی رحمه الله چې کله احادیث ذکر کړي او بیا مذهبونه ذکر کړي نو بیا په آخره کې امام طحاوی رحمه الله فرمایي وفیه نظر دوی په دې کې استاد ته یو عقلي دلیل او چې امام طحاوی رحمه الله کله یو عقلي دلیل شروع کی نو بیا خبره ګرانه شي بیا په عجیبه انداز باندې د خپل نتیجې تایید ذکر کوي چې هغې د محدثین او علما حیران دي چې د امام طحاوی رحمه الله دا نظر څومره تر لرې پورې لګېدلی دی او امام طحاوی رحمه الله د خپل علاقې دومره عظیم محدث چې د امام صاحب رحمت الله علیه په مذهب کې عالم ورته ویل کېږي چې په مذهب د امام صاحب کې ډېر پوه عالم او تعلق د مصر سره یو دومره عظیم محدث چې محدثین فرمایي چې د امام طحاوی رحمت الله علیه ته په مصر کې زموږ د محدثینو انتها شوې ده د ده باندې محدث نو دومره عظیم شخصیت چې شرح معانی الاثار لیکلی دی یا مشکل الاثار په 14 جلده کې لیکلی دی چې د احادیثو معانی پکې ذکر کړي دي و امام طحاوی رحمه الله چې دا طحاوی شریف لیکلی دی دا عظیمه کارنامه ده امام طحاوی رحمه الله ابتداء د امام شافعي صاحب په مذهب باندې د ده استاد امام موزني رحمه الله هغه د امام شافعي صاحب په مذهب امام موزنی رحمه الله به د امام صاحب کتابونه کتل ډېر زیات او شافعي والمسلک او د امام ابو حنیفه رحمه الله د کتابونو نه چا خلاصي نشته اب ګوري خامخا هغه به د دین په فقه باندې پوهېږي نو امام طحاوی رحمه الله ورسره یو پیرا په مسایلو کې څه بحث رالی خفګان په منځ کې رالی امام موزنی رحمه الله ورته وایي دې دې نه ایسته لړ امام موزنی دا خپل ماما ورته وایي چې په الله قسم چې تا نه به هېڅ نه جوړېږي امام طحاوی رحمه الله هغه خپل ماما او استاد لیدلی و چې د امام صاحب کتابونه ګوري د امام صاحب د کتابونو مطالعه وکړه او د امام شافعي صاحب مذهب یې پرېښوده د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ته راوړی او چې کله طحاوی شریف یې ولیکه نو وایي که زما ماما جمدی وي نو اوس به یې د خپل قسم کفاره ورکړله ځکه زما نه الله پاک داسې کار واغست چې خلک ورته حیران دي خپلې خبرې له راځو امام طحاوی رحمه الله شرح معانی الاثار لیکلی دی خو دا یې لیکلی څنګه دی امام طحاوی رحمه الله به حدیث وي او لور به یې ناسته و هغې به حدیث لیکه امام طحاوی رحمه الله به د حدیث مطلب وي لور به یې ناسته و د هغې مطلب به یې ولیکه امام طحاوی رحمه الله به نتیجه وویله لور یې ناسته و هغه نتیجه به یې ولیکله امام طحاوی رحمه الله به خپل عقلي دلیل او خپل نظر چې مشکل ترین ځای په دغه کتاب کې هغه به یې ووي لور به یې ناسته و هغه نظر به یې ولیکه امام طحاوی رحمه الله درس کو لور لګیا د کتاب لیکي د امام طحاوی رحمه الله طحاوی شریف سر ته ورسېده هغه لور د امام طحاوی رحمه الله د کتاب د لیکلو نه فارغه شوه دا د طحاوی شریف او دا شرح معانی الاثار غوندې عظیم کتاب دا د امت مخې ته پروت دی په
لیکلي شکل کې دا یو د زنانه د هغې جهد او د هغې قرباني او کوشش دی